أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون من أجود جودا قالوا الله ورسوله أعلم قال الله تعالى أجود جودا ثم أنا أجود بني آدم وأجودهم من بعدي رجل علم علما فنشره يأتي يوم القيامة أميرا وحده او قال امتا وحده. دے حدیث کی حضرت انس رضی اللہ عنہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو وینا نقل کی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل ملګرو نه تپوس وکړو چې تاسو هغه انسانانو کې چې څونه خلق تاسو پیژنې او په دې دنیا کې په دې کې د ټول نه غټ سخي څوک دی؟ سخی پیژنئ؟ نو صحابه کرام ورته وی چې د الله پیغمبر تاسو ته معلومات دي ځکه چې الله به درته ویلي. مونږ ته د دې متعلق صحیح جواب نه دی معلوم. مونږ خو د خپلو معلوماتو مطابق د خپل کلي مالدار سړي ته سخي وایو چې چېرته چا سره لږه ښېګړه وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې په دنیا کې د ټولو نه غټ سخي په خپله الله تعالی دی چې ټولې دنیا مخلوقات له رزق ورکړي. دا د ټولو نه غټ سخي دی او په انسانانو کې د ټولو نه غټ سخي زه یم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په انسانانو کې د ټولو نه غټ سخي چې دی چې هغه خپل مال بې دریغه بغیر د دې یاري نه چې ختم بشي خرج کوي د الله د رضا دپاره. او زمانه وروسته بیا په تاسو خلکو کې سخي سړی هغه دی چې هغه قرآن زده کړي په خپله باندې، حدیث زده کړي په خپله باندې، او بیا دا زده کړی معلومات د نورو انسانانو ته ورسوي. دا د ټولو نه غټ سخي دی د قیامت په ورځ باندې. د قیامت په ورځ باندې د سخیانو څخه او د علما د اشاعت اسلام کوششونه دا چې یو دی شي نو د الله تعالی په نسب باندې به د یو عالم دا د اشاعت اسلام کوششونه چې دي دا به د روغ امت پاړه کې یو لوی امت یا یوازې د یو امیر په شکل کې دا عالم یعنی دا سړی به پیش کړی شي. پته ولګېده چې سخا یوازې د پیسو خرچ ته نه وایي، سخا د انسانیت د کامیابۍ فکر ته وایي. او د انسانیت کامیابي په دې کې ده چې هغه د الله په احکامو سړی پوهه کړي او په خپله هم زده کړي او هغې هم پوهه کړي. نو عن انس د حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه نه روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمایل هل تدرون تاسو پیژنئ من اجودو څوک ډېر سخي دی جودن په سخا کولو کې؟ قالو نو هغوی ورته وی الله ورسوله اعلم، الله ته به صحیح معلومات او د الله رسول ته به صحیح معلومات. قال الله تعالی اجود جودا، پیغمبر علیہ السلام فرمایل د ټولو نه غټ سخي په خپل الله تعالی دی. اجود ډیر سخي دی جودن په سخا کولو کې. ثم بیا د الله نه وروسته انا بیا زه غټ سخي یم ځکه چې مال راسه کمي هغه هم خرج کوم او بنیادي طور خلکو ته د الله تعالی پیغام رسوم. نو انا اجود بني آدم، په بني آدمو کې د ټولو نه غټ سخي پیغمبر علیہ السلام وایي زه په خپله یم. واجودهم من بعدي، او زمانه چې علاوه دي په هغې کې د ټولو نه غټ سخي رجل هغه سړی دی علم علما چې هغه علم حاصل کو، قرآن زده کو، حدیث زده کو، او په نشره بیا یې خواره کړه، بیا نورو خلکو ته دا ورسوه. علم په خپله باندې ځان له زده کړه هم ښه شی دی چې ځان له سړی زده کړه وکړي، ځان خو به پرې کامیاب کړي. خو هغه به څه علمي چې سړی قرآن هم ویلی، حدیث هم ویلی، خو مونځ نه کوي،
د روژې ورځ راشي او روژه نه نیسي د زکات ورباندې فرض شي او زکات نه کوي ورنه ورکوي حج ورباندې فرض شي او حج نه کوي د جهاد مقرر شي او دی په سوړه نه نوځي لکه تاسو په خپل کلي کې وګورئ چې څو کسان دي سلیمان پکې د ټولو نه غټ انپړ دی په جماعت کې دی او چې د ټولو نه غټ مولیان دي په مدرسو کې سبقونه وایي نو هغه ټول د دي نو دغه شانې په داسې شي به څه کوي رجل علم علما چې هغه علم زده کړي او په نشره به یې خور کړي یأتي یوم القیامت راضي به د قیامت په ورځ باندې امیرا وحده یو امیر به راځي یوازې او قال امة واحدة یا دا د امیرا وحده په دې باندې داسې ویل چې دا به د یو امت په حیثیت باندې راځي وعنه او د دې حضرت انس نے بل حدیث روایت دے فرمائی په دې ورپسې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دنیا کې څه شیونه داسې چې د هغې د حاصلولو دپاره سړی ډېر فکرمند دی حارس وي او په هغې باندې سم عاشق چې یاره دا مې حاصل کړی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل منهومان دو عاشقان دي لا یشبعان چې دا نه مړېږي دو عاشقان دي په دنیا کې چې دا نه مړېږي په خپل محبوب او د خپل خوښ څیز په حاصلولو باندې هغه دو عاشقان او هغه دو محبان څوک دي وایي منهوم فی العلم یو حارس او عاشق د علم دی لا یشبع منه هغه نه مړېږي په علم باندې اپا مخ وی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما یا الله نور علم میں سوا کی نو سو ورځې د بل نه زده کړه کوي بیا مطالعه کوي بیا یو تفسیر ګوري بیا یو کتاب ګوري بیا چا ختم کی بل ګوري بیا بل ګوري د مرګ پورې دی ټایم ضایع کوي نه مسلسل په درس او تدریس کې په زده کړه او په ښوونه کې بوخت او دای فکر چې یاره د تیر ځل نه نوي معلومات راته ډېر حاصل شي نو د علم عاشق چې دی نو دا نه مړېږي ومنهوم فی الدنیا او یو عاشق د مال د دنیا دی چې د دنیا مال د لسو نه شل شي او د شلو نه سل شي او د سلو نه زر شي د دنیا عاشق هم نه مړېږي لا یشبع نه مړېږي دا هم دو عاشقان دي چې هغه نه مړېږي یو د علم عاشق او یو د مال عاشق حضرت عون هغه فرمایي چې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د دې سره یو څو الفاظ داسې سیوا کړي فرمایلی دي چې منهومانې پیغمبر علیه السلام فرمایل داسې چې منهومانې دوه عاشقان دي حارسان دي لا یشبعانې چې دا نه مړي صاحب العلم و صاحب الدنیا یو د علم طلب کوونکی دی او بل د دنیا حاصلونکی دی دا دوه نه مړي هو لا یستویان دواړه ګوره یو شان دي نه څنګه اما صاحب العلم دا د علم طلب کوونکی او د علم ښوونکی سړی چې دی پیزدادو نو دی چې په حرص ډېروي نو پیزدادو رضا للرحمن نو دی زیاتوي د الله خوشحالي چې د علم څونه ډېروي امرته الله خوشحالېږي و اما صاحب الدنیا او کم سړی چې دنیا حارس دی نو فیدما دا فی الطغیان چې څونه مالداره کېږي امر آرامي کېږي څنګه آرامي کېږي حرام را غونډوي بیا په بل ظلم کوي بیا د بل هغه چې هغه غریب په مزدورۍ څه ګټلي هغه ترې راکاږي نو فیدما دا فی الطغیان په سرکشۍ کې نور هم ډېرېږي نو ګوره د علم حرص وکوي د مال په حرص باندې دونه زړه مه خورئ مال دومره حاصلوئ چې تاسو ورباندې خپل رزق او د خپل عزت ورباندې محفوظ وساتئ نو او علم په علم اس حد نشته پرون موږ ووې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم از کم 40 مسلې چې سړي ته یادي نو دا خو کم از کم د آخري حد نه دی معلوم نو صاحب الدنیا جوړ نشي صاحب العلم جوړ شه او بیا عبدالله ابن مسعود فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دوا آیتونه مو ویل چې ان الانسان لیطغى بیا عبدالله چې دی نو د عبدالله ابن مسعود دا آیتونه داسې ویل چې کله ان الانسان لیطغى انسان ګوره سرکشي کوي ان رآه استغنا کله چې دی لږ مالداره شي او بل آیت دا ووایو چې انما یخشى الله من عباده العلماء د الله نه چې کوم خلک یریږي په هغې کې د ټول نه زیات
عالمان دي عالمان د الله نه ډېر یریږي ولې ځکه چې د الله تعالی عذابونه ورته معلوم دي د الله تعالی د عذابونو نه یریږي حضرت عبدالله ابن عباس صحابي رسول له هغه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام فرمایل چې د ما په امت کې به خلک دسي چې هغوی به د علم سم زده کړي او قرآن به سم زده کړي حدیث به زده کړي علم به حاصل کړي سړی به وي دا ډېر زیات تکړه سړی دی او حقیقت کې به هم تکړه وي خدا به د دې دپاره د علم زده کړي چې دا به د دې په ذریعه باندې د حکمرانانو د سیاستدانانو د لویو لویو مالدارو د هغوی درد ته به دي او دا به وایي چې یاره مونږ د دې سره کینو پاسو دوستي د پلاني سره هم دوستي د پلاني سره هم تعلق دی نو ته به ورته ویې لکه د مالدارو او د دې خلکو خواله ډېر مزه خپل دین خدمت وکړه د خپل اسلام خدمت وکړه نو هغه وایي نه مونږ د هغوی خواله ځو خو د هغوی سره چې ګپ شپ لګو نو نعتذلهم بدیننا مونږ ته خپل دین ساتو ولا یکونو ذالک داسې نه وي پیغمبر علیه السلام وایي داسې نه کېږي چې سړی دی د بدعملو خواته کښېني او دی د خپل دین بچو ساتي دا نه کېږي د بدعملو په محفلو کې مه کښېنه د حکمرانانو په محفلو کې مه کښېنه ولې ځکه چې ته کښېنې نو ولا یکونو ذالک دین پکې سړی نشي بچ کولی نو ته وایې څنګه نشي بچ کولی دا خو زما اختیار دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تا چېرته ازغناکه ونه لیدلې ده جاخ دی لیدلی د کروړو د ګلابونو هغه کروړه دی لیدلی دغه دی لیدلی هغې ته چې ورننوځې او د هغې نه سر اوباسې نو د غنو نه علاوه به درته بل څه شی میلاو نه شي د هغې نه میوې نه رایستې کېږي د هغې نه به غنې رایستې کېږي ښه جي نو عن ابن عباس رضی الله عنه د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان اناسا من امتی زما په امت کې بس خلق دسی سيتفقهون چې هغوی به ښه پوهه عالمان به ترې جوړ شي فی الدین دیني عالمان به ځان به ښه پوهه کړي ویقرؤون القرآن او د قرآن به ډېر ډېر تلاوت کوي یقولون وایي به نأتي الامراء موږ د دې امراء او د دې مالدارو او د دې غټو غټو افسرانو خواله ځو او د دې لپاره ځو نصیب من دنیاهم چې ځان له خپله دنیا حاصله کړو ونعتذلهم او سنډې ته به ساتو بدیننا خپل دین رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا یکون ذلک داسې نه کېږي کما څنګه چې لا یجتنا من القطا دی لکه څنګه چې میوې نه حاصلېږي د ازغنا کې ونې نه الا الشوب سوا د غنو نه کذلک دقه شانې لا یجتنا من قربهم نه حاصلېږي د هغې د نزدېکت نه الا مگر ټکی اخوا هغې ټکي کې بیا محمد ابن سباوي چې لکه د الا نه اخوا دا ټکی پټ دی چې الا الخطایا سوا د خطاګانو د ګناهونو نه نو په دې وجه باندې مونږ او تاسو له پکار دی چې د قرآن زده کړه کوو نو چې فکر هم دی چې په دې باندې د ځان له الله وپېژنم خپل آخرت ور باندې ښایسته کړم د انسانیت ور باندې خدمت وکړم او انسانانو ته چې کوم دی د الله تعالی ښوولي احکام چې دي او ورته ورسوم که په دې انداز باندې سړی لږ علم زده کړي څلوېښت مسلې هم زده کړي د هغه عالم دی خو که د ډېر علم زده کړي خو د هغې سره د عمل او دغه شانې د نورو خلکو د خوشحالولو دپاره استعمال شي نو دا به بیا علم نه وي بلکې دا به بیا جهل وي الله تعالی دې مونږ صحیح عالمان او صحیح پوهان جوړ کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا رب العالمين